وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب خطبة المماليك. وبه قال حدثنا ابو سعيد الخدري بن حسين الجحدري وقال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن ذكران ابي صالح عن زكاة ابي عمر قال سيف بن عمر رضي الله عنهما ثم قال سبق جنودا قال فاخرجنا له جنودا او شيئا فقال لا فيه لا ادري ما يسمي هذا الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا تدعو مملوكه او ضربه فكفارته ان يوقفه. دا ابن عمر رضی الله عنه سلطه وزراء لما زادان ابي عمر وی دی غلام آزاد کړیو وی به د مکه نه ورګیا راواغسل یو شعر راواغسل وی دومره اجر پکې نشته خو سر دومره د جماعت پیغمبر اسلام نه اوریدلې دي چې کوم سړی غلام په سپېړه باندې وای نو کفاره دار چې غلام به آزادې کني ثواب په آزادولو کې دانشته. دی حدیث کې یو پیغمبر علی السلام دا ذکر کوي چې ممالک سره نیکی کوي حسن صحبت کوي د دې د zarar نه ځان ساتي zarar تکلیف دا ورته رسوي ما او په دې باندې جماعه دا چې غلام اوهي غلام آزادول په یو سپېړه باندې دا واجب نه دي دا غلام دې چې اوه غلام آزادول مستحب دي چې ثواب کار وکي صدقه وکي الصدقه رد البلاء د عوام شو دا د مضمون د حدیث دی چې صدقه وکي نو دا صدقه ستاد کفاره د پاره ګناه د پاره کفاره ګرځي صدقه وکي ک الله ته توبه وباسي الله پاک ستا توبه قبلای او دې کی اشاره دي ته چې صدقې د وجنه چې کوم ظلم د کړي الله تبارک وتعالى به ستا ظلم دا معاف نو دې ته اشاره ده او قاضي عیاض رحم الله په دې باندې مجمع ده چې اعتاب د عبد تا واجب نه دی چې هغه یو کار مولا هغه وکي او دا ولګي د ازادي بلکې شریعت امر تخفیف کړي چې په دې باندې آسانواله دا کوي. اوس په سړی غلام یو سپېړه نه لا سپېړه وي او د سپېړې په دې کوټک راوهري غلام وهي نو اوس دا به ازادۍ دا ته وهي چې لاس په خپې باندې ماتي ایا دا به ازادۍ. امام مالک رحمه الله علیه رحمه الله هغه دا وایي چې نه غلام به د مالک ازادۍ ځکه دغه حدیث د وجنه او باچا با د مولا ته سزا ورکړي چې تا غلام دومره وهله ولی وهله. خو د امام مالک رحمه الله علیه سره مولانا ما سوا جمهور علما دا وایي دا د خپل ظلم زیاتې دی خو غلام د بادار په وهلو باندې ازادي نه او نه دا واجب دی په بادار باندې چې دا غلام دا ولګي دا آزاد دا آزادوله دانش. وز دې حدیث کې چې کوم راغله نو د دې نه مقصود دا دی چې بلا ځن به غلام و کته د تعلیم لپاره وਹੀ جایز ادب د لپاره وਹੀ دا جایز دی ستا خبر نه مني مخالفت کی دا جایز دی خو په طریقې باندې وهل به ورست راځي چې مخصوصونه دا سونه بنه وਹੀ اسانه وهل به کې سخت وهل به نه کې نو دومره حکم شریعت کړی دی فقط اشاره ده خو جمهور علماوی چې غلام په باندې ازاديږي نه وایا. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم وبشار والذي من ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن مسلم قال سمعت زكوان يحدث عن ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه دعا بغلام له بضارية فقال له جعفر فقال له قال فانت فيكم قال ثم اخذ شيئا من الامر فقال لا ادري ادري ما يزن هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حتى ان ياتي ولقبه بين كفاره ويوثقه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن كلاوه عن سفيان عن قراءة الاسناد وروى عن حديث الجبالي فذكر في حتى لم ياتي وفي حديث وفي من تبعه ولم يذكر الحتى. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن قيس قال حدثنا ابن نمير واللفظ قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كويس عن معاويه ابن سويد قال لا تصوموا لنا فأخذت ثم لبثت بين ظهري فصليت خلفه فدعا ودعاني ثم قال إن تدرك فقال بیا اسلام نو ورسته موږ کول هغه ولې امتثل منه نو د دینه چې دنو قصاص داوا وو دارک چې معنا دره دیتا هم تسلیم او توقع او دیتا صدا ورکه قصاصن او چې تاسو سره څه کړی نو هغه بدلته نه وا دا اصل کې دا قول دا محمول دی په
تطیب د نفس د مولا باندې چې کوم وهله شوی کني قصاص په یو سپېړه کې دا لازم نه دی چې سپېړه چاول ته په قصاص د اخلي کدی کې لازميږي واجب دی تعذير واجب دی چې څومره تکلیف تا درکړې دي نو دغه څه ورته ورک لیکن کچې ته تبارو کې ته احسان کې او څورته نه وي نو دا څه ثواب درته ملایوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه الا قادم واحده فلنا اخذنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قالوا ليس قادم غيره قال فليستقيم وفليستقيم وانا فليقيم السبيل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن عمير وذكر ابي بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حسين بن ميلاد قال عبد الشيخ فرد قال له فقال له سويد بن مقارن عن ذلك الى حريه عجز في الله حر وجهها نو حر په معنا د افضل سره دی حر د هر یو شي د افضل ته وي د ارفع ته ویل کیږي نو معنا دا ده چې ته عجز شوی د دینه چې ته بل دی او ما سوا د چانه د مخنه ته ولګلې نو تا مخ چې دینو هغه وهل ځکه دا هغه افضل او بهترین شی چې دینو هغه د مخ د دی باندې تا وهل نو دی باندې وهل شرعاً دا جایز دی وایا په کریم قال انسان قال الا واحده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال حدثنا محمد بن مسنى وبشار قال حدثنا بیا پیغمبر علیہ السلام ورته آزاد خدا غلام دې کسانو شریک وهل یو او نبی علیہ السلام ورته آزاد کدا ځکه ورته پیغمبر اسلام چې دا غلام د ټولو شریکو خو د ټولو پر رضا و پدې چې دا د آزاد شي د مو ټولو فخره ځکه نبی صلی الله علیه وسلم آزاد کني چې یو سړی وهلې وي او نو ټولو حساب کې ازاديږي نه بلکې دا ټول تبرع احسان وکړ نو ځکه پیغمبر اسلام ورته ویلي وایا جو بلا خدای نامه لازمیت ان جزاء قالوا الذي هو بسم الله سمعت سويد بن مقارن عن محمد بن مقارن قال جاريه قال رجل منا كان فقال سويد ترك عن اصحاب الدين عند وبي قال حدثنا ابو الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن منكدر مسكوك قلت شعبة قال محمد حدثني ابو شعبة العراقي عن سويد بن مقارن ان جاريه له لتمها انسان فقال له سويد اما علمت ان سوره محرمه دا د پته نشته چې صورت دا حرام کړی شوی دی نو دې کې اشاره د بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي کله غلام وای نو مخ نظام ساتي د اکرام د مخ د وجنه ځکه انسان اعضاء په دې اعضاء کې مخ کې ډېر محاسن دي باریک باریک پردي دي باریک لطیف اعضاء پکې دي کدی کې عیب راغی نو دا ټول چې دنو انسان قبیح شي کدا خوي نو انسان ټول بدن خوي ځکه نور اندامونه جوارح وي نو هغه پټ وي حرکت وي نو دا ښکار دی نو معنا دا چې دین بدن سور محرم دي نو دا چې دین حرام کړی شوی دا به وینا کوي بل دی باندې وایي اوه فقال قدر اسمي وإني لتابع قولي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قادم غير واحد فعمد أخذنا خلقه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تقع وبه قال حدثنا وإساق بن حدثنا وإساق بن إبراهيم ومحمد بن مسلم وابن جرير قال أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فذكر به في حديث عبد الصمد وبه قال حدثنا أبو كامل الجهضمي وقال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا نعم بن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال ابو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه كنت اضرب غلاما لي بصوت سمعته صوت من قلبي الى ثلاثه قوت فلقى من صوته من الغضب فقال فلما مني فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول الى ثلاثه قوت يعني ثلاثه قوت فقال صوت من يدي نو صوت نو هغه زما د لاس نبی صلی الله علیه وسلم आवाज وجنه نو فقال پیغمبر علم ابا مسعود نبی پیغمبر اسلام علیه چې ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام الله تعالی ډیر قدرت لري چې څومره ته په دې غلام باندې قدرت لري نو قال فقلت لا اضرب مملوكا بعد ابدا دین بعد د غلام دا نه وهم دې کې اشاره ده رفق ده چې سړی مزدور وي سړی غلام وي سړی سوق وي نو هغه باندې رفق کې دا هغه وس اندازې باندې هغه وینا ترټي بنا بدرت کندل کول دا ټول شیدنو جائز نه ده دا نه راوړي وایا وهي قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حدثني جرير قال حدثنا محمد بن خبيب وهو المعمري عن سفيان قال وحدثني محمد بن واقي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد قال حدثنا أبو عوانة بن مالك عن أبي الإسناد عبد الواحد نفع حديث غير أن في حديث جرير فتقبل يدي الصوت من غيبته وبه قال حدثنا أبو كريم محمد بن لالا قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عن إبراهيم التيمي عن أبي هذا في مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من
خلقي صوتا يعلم على رسول الله لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا ورسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وقلت لوجه الله فقال إما لو لم تقل لفقد كالنار ولم تكالنار پیغمبر کدا کار دې نه کړي نو اور به تمس کړي اور به تا ته رسیدلی قال حدثنا محمد بن المثنى وبشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عبد الله عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يضرب غلامه فكان يقول اعوذ بالله قال فجعل يضرب فقال اعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما دې قتل الله أقدر عليك منك عليه قال فاعتق وس دار چې دی اول چې اعوذ بالله ویل نو دی وانه ورنه ځکه داري غوسو هم دی وجنه د پیغمبر علیه السلام आवाज موانه ورید اول کله چې هغه پنا دی غلام به رسول الله ویل نو هغه ته پته ولګی چې پیغمبر علیه السلام مکان دی هغه ورته معلوم شو نبی رسول الله دویم ځلی ویل نو به دی आवाज واورید ودا نو چې هغه د الله تبارک الله پاک په نوم باندې پناه وختل دینه پر فضل د پیغمبر علیه السلام په نوم پناه وختل به پر فضل ځکه आवाज وانه وی لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام आवाज اول وانه ورید د غوستې د وجنه چې کله پیغمبر اسلام قریب نږدې شو نو هغه نه بعد आवाज واورید وبه قال حدثني بشر قال قال اخبرنا محمد بن يعقوب بن جعفر بن وقريان الاسلام ولم يذكر قوله اعوذ بالله اعوذ برسول الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا بديل بن عدوان قال سمعت عبد الرحمن بن ابي نوح قال حدثني ابو هريره قال رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يقام عليه حتى يوم القيامه الا يكون كما قال نو دې کې دې ته اشاره ده نو چې یو سره حد قذف دا د غلام کوي نو دنیا کې په دې باندې دا حق نشته دا مجموع علیه البته دې سړی ته تعذير ورکول دا شته دي چې دا کمزور کړي او حد په ځکه نشته ځکه عبد دا محسن نه دا د دنیا او په آخرت کې نو دې د پاره د قاذف نه نو دې نه به بدل اخستلی شي ذکر د اخرت متعلق حر او عبد دا ټول علی السوی برابر دي التبع عدل او انصاف التبع دا فرق دانشته وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عيسى بن يوسف قال كلاهما عن فضيل بن عثمان رياض الاسلام وفي عام فيما سمعت القاسم صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی توبه وي نو دې کې دې اشاره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم بعثت چې شوی دی د قبول د توبې د پاره چې په قول باندې په عقیدې باندې توبه وباسه دا توبه الله قبول او دې ته ځکه ویل کېږي ځکه د دې نه مخکې امتونو توبه قبل ول د بنی اسرائیل داو چې توبه الته قبل دې چې ځانونه به اوجل نو چې ځان به اوجل دا توبه قبل دې علامه چې ځان وجره نو توبه قبل دې نه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې ټول عالم د پاره رحمت دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجه تاسو عقیدتن اعتقادا او قولا توبه او واسي په شریعت باندې الله توبه دا قبلې او یا مراد توبه نه دلته ایمان رجوع د کفر نه اسلام د ذات نه مراد اصل کې توبه دا رجوع ته ویل کېږي لکه دلته رجوع انسان کې د ګناه نه چاته هغه نیک عمل ته هغه طرف ته رجوع کوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا علامه بن وهب بن سويد قال قال يدي رضي الله تعالى عنه برده وعليه ولا دا ویل کېږي چاته نو هغه صادر ته ویل کېږي په دی باندې او صادر وایا وقلنا يا على الله جماعه بينهم وجماعه بينهما كان قبل فقال انه دا کله یو جوړ جامو ته ویل کېږي هغه ازار دا او نه کمی دي ته ویل کېږي نو د پاغا تر یو تاسو دواړه چوالي نو تاسو پوره جوړه جامې جوړ شي وایا اخواني كلام وكانت امه اغنيه قال له يوم سكان الى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بدر انك ايمون فيك جاهليه قلت يا رسول الله ان سقى رجالا يسبوا هذا وقالوا فقال يا بدر انك ايمون فيك جاهليه نو دې کې د اشاره ده چې دلته یو ظاهره نبی رسول الله علیه چې تاسو د جاهلیت اخلاق دا موجود دي نو هغه د دې چې جاهلانو هغه په نسب باندې فخر کاوه او د چا نسب بغړوړو یا با عجمی نسب پکې راغلي نو هغه باندې و پیغور نه دا ورکول پیغمبر رسول الله ورته چې دا پیغور ورکړی دی نو دا کې د جاهلیت کوئی نه دا موجود دي نو هغه ورته
او دا ورته ویلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معنا دا چې پیغور ورکول په مور باندې پلار باندې په نسب باندې نو دا جائز نه دی جعله الله تحتيه فاتيه مما تكون واتيه مما تلبسون ولا تكلفون ما يغلبون فإن كلفتم فأعينوهم. او دې حدیث ته معلومه شوه چې یو سړی د سبب جوړ شي د مور پلار د کندلو نو ګوره دې تم چې دې نه هغه عذاب دا ملاوي اصل کې دا ځکه مور پلار د کندلو کې ځکه بلی چې مور پلار د کندلو کې هغه ستاسو مور پلار د کندلو دې معنا دار لکه چې خپل مور پلار ته خپل کندل کړي ولې ځکه دې سبب جوړ شوی قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو وائل قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا انس بن يوسف بن مريم في رياض الاسناد وزاد في حديث زهير وابي معاويه قال قوله انك يكره في جداريه قال قلت على حال الساعه من الكبر قال نعم وفي روايه ابي معاويه نعم على حال الساعه من الكبر وفي حديث اسلام كلفه ما يظلمه خلده وفي حديث زهير نو کلفک نو هغه نادي باندې چې دا په باندې غالب یا کار دا غوي غالبي په باندې او کار مغلوبي دا څه نشي دا مغلوبي کار په باندې غالبي او کني نو خرڅ نو دی حدیث کې د اشاره شو چې ممالک سره د سره احسان کوي د دې لباس د خوراک کار انتظام وکي خدا طریقې د وجوب باندې نه دا مستحب ده چې صاحب د هغه تا غونډه او څه چې پرې نه هغه ته دا ورکاو اوس کچته یو سړی او داغه مولا دی یا یو سړی دی هغه په خپل ډیر کمبود کوي کمواله کوي تقدیر کوي یا عادت دی یا بخلن کوي یا د زهد د وجه نه کوي یا د بخل د وجه نه کوي نو مملوک د لپاره تقدیر جایز نه دی د مزدور د لپاره جایز نه دی یو سړی دی هغه سره مزدور دی وسیم کیږي او په خپل باطنګونو تناس دی او یا مثال دینه ما سوا دا مفتک الذی پټوي کې ګلپیان ملوي اخر کې دا شرشه هغه تناس دی وروړي خوري او خو وسیږي نو مزدور باندې بدانو مزدور باندې په مملوک باندې نو هغه باندې بعد خپل وس مناسب چیز نه خوراکي کته زهدن کې کته بخلن کې نو پدان باندې کوا او هغه باندې بدانه کې نو هغه باندې هغه خوراکي چې کوم هغه وخت سره چې نو دا مناسب دي او ولكن عن ابي معاويه قدم ولا فنعن انتهى عند قوله ولا يكلف ما يغلب وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وبشار ولا تريد المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل عن واصل الاحدري عن المعروف بن سعيد قال رايت ابا بكر رضي الله تعالى عنه وعن مالك رضي على اولاد الاسلام وكانت عن ذلك فقال قال فذكر انه سافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره بيمه قال فاتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ في كداريه واخوانكم اخبركم جعله الله تحت يوسف ومن كره تحت رجليه فليطعمه مما ياكل وليرزقه مما يلبس ولا تكلفهم ما يظلمهم فان كلفتموه فاعينوهم عليه وبه قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن سليم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكير بن الاشج حدثه عن العجان مولى فاطمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعام وكسوه ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. وبه قال حدثنا النبي قال حدثنا داوود بن كيس عن مكتب يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع احدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد وليحه وحرمه ولقانه فليطعمه معه فليكن ان كان الطعام مشبوها مشبوها قليلا طعام چې کوم دی دا قلیل وي په نسبت سره هغه چاته چې څو پیرا جمع شوي دي نو بیم کم وي نو بیم دې ته لګي صفه کې ورک پیغمبر اسلام مکارم الاخلاق ذکر کوي مواسات ذکر کوي همدردی په خوراک کا کې دي کې به همدردی کوي اوایا یعنی بنو لنا او لدي قال داوود يعني لنا مدين قال حدثنا يحيى قال قال علي بن الله بن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده وعصى عباده الله فله اجر ملتين عبد مصلح جو اجر دی یو فضیلت د دې د پاره چې دا ناصح د سید دی او دویم فضیلت دار چې د الله تبارک وتعالى عبادت هم کوي هغه باندې متوجه دي نو دو اجر به ته ملاوي ځکه دوه حقونه پوره کړی نو دو اجر ملاوي قال حدثنا جويل بن حاتم ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عبيد وابو سعد كلهم عن عبيد الله قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عليه وبه قال حدثني ابو طالب وحدثنا ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مصعب بن جابر قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد المملوك المصلح
ابي هريره بيده والجهاد في سبيل الله والحج وبالركوب الى احمد ونبو فلا نخبر قال وبلغنا ان ابا هريره لم يحج حتى ماتت امور فقد قال ابو طاهر في حديث ابن عبد المسلم ولم يذكر المبلوغ نو دې کې دې اشاره ده ابو هريره دلانو وي نو کچې ته دا جهاد نه وي نو د مور نیکی نه نو ما دا خپل جسم مملوک دي نو دې کې اشاره ده چې مملوک باندې حج او جهاد نشته د کدي طاقت نه لري او بل ابو هريره دلانو نو هغه حج کړي او حج فرضي دلته مراد نه حج تطوع ده نه مراد د نبی له صلوات و سلام په زمانہ کې حج فرضي دا کړي او دې کې دې اشاره ده چې یو سړی د مور خدمت د وجنه هغه نفلی حج کوي نو د مور منی کوي مدا نو د مور دینه دا منی کولی شي چې ته زما خدمت وکړه د نفلی حج نه منی کوي او ځان سره ایثاره او کتللی شي نو د دې پر ادا باندې فاتح شو فردي حج نو هغه د دې پر ادا باندې نه بغیر کولی شي لکه مون نور اعمال عبادت کولی شي فردي حج کولی شي خو نفلی حج نه دا منی کولی شي نو امام مالک رحمه الله هم دا وایي چې مور پلار بچي دا د نفلی حج نه منی کولی شي البته فردي حج نه دا نشي منی کولی قال حدثنا ابو سفيان الاموي قال اخبرني يونس بن شهاب بن الاسلام ولم يذكر لنا قال قال حدثنا ابو بكر بن شيخ ابو قريش قال حدثنا معاويه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبعت حق الله وحق الوالي كان له ذلك قال فحدثت كان فقال كعب بن ثابت حساب ولا على مفيد مسلم وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الله بن الاسناد وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن خالد بن مدبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى بالمملوك فوق يحسن عباده الله وسعى بالسير نعم له وبه قال حدثنا يحيى قال قلت لذلك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثبت شركا له في عبد فكان له ذلك يبلغ ثمن ربه ومعليه نعمه ربه فاعطى شركاءه حسنه واعتق عليه عبد الا فقد اعتق منهما اعتقا وبه قال حدثنا ابو نبيه قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له بالمكروه فعليه يذكر وانه ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال فاعتق منهما اعتقا وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ نصيبا له في عرض فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قم ما عليه قيمة عرض والا فقد اخذ منهما اعتقا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن ربيع عن يحيى بن سعد قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعد قال وحدثني ابو ربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهي بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي بن وليد كلاهما عن ايوب قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن الجرير قال اخبرني اسماعيل بن وليد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابراهيم بن زيد عن ابي ذكر قال وحدثنا هارون بن سعيد قال اخبرنا ابن وائل قال اخبرني اسامه يا ابن زيد كل هؤلاء يملاكين ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث ما يكون له مال فقد اخبرني تغير في حديث ايوب ويحيى بن سعيد فانهما ذكر هذا الحق في هذه وقال لا ندري اهو شيء في الحديث وقال منافع من جدل وليس في روايه حديث مختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في حديث التي في الحديث وبه قال حدثنا ابو ناصر وابن عمر كلاهما عن ابن عمر قال ابن عمر قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد بن عبد الله النبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ بينه وبين اخره بما عليه في مال قيمه واحد لا وقت ولا شتت نو کمواله به نبی او جور زیاتې ظلم دا به هم نه کوي وایا ایمانی کان مجرمي قال حدثنا ابو حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن سوريان قال لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شركا له في عبد اخذ خيار من ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن عبده قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ولم يجد من مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن انس عن مشيخ عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين رجلين فينطق احدهما قال يذكر وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد من اثبت
شقيقا في مغلوب وقل من بعده وبه قال حدثني عمرو بن عبد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن يعقوب قتادة عن زيادة عن رشيد بن هشام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس فشهدنا له بعقل فقالت في مال كان مال فإن لم يكن له مال فسجد على أبواب مسجود عليه وبه قال حدثنا وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم ومحمد بن مسلم قال حدثنا يسار بن ابراهيم وعن ابن حسن قال اخبرنا عن تقريب وسلم ياتي حديث بن ابي ابو بكر هذا الاسناد وفي حديث عائشة ثم يستقى في نصيب الذي لا يعتقد فلم يطلق على رسول عليه وبه قال حدثنا علي بن حديث القاضي وابو بكر بن ابي شيبة وابن محمد قال حدثنا اسماعيل بن وحيد وعلي عن ايوب عن ابي قلابة عن ابن هذا عن ابراهيم بن حسين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غير قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم امثالكم اخر النبي صلى الله عليه وسلم دا تقسیم کړ نو درې حزب کې جوړ کړ ثم اقرا بینهم بیا پیغمبر علیه السلام د دې په مابین کې قران دادی فاعتق اثنين ورق اربعه نو دوی غلامان کړو آزاد کړو سلول غلامان وقال له قولا شديدا او دې سړي ته سخت خبره وکړي چې ټول غلامان دې آزاد کړو دې کې ورته حق د پیمالي امام شافعي مولا احمد رحم الله جمهور علما دا مسلک او مذهب دي هغه قران دادی او فقيه یا دې په مصر کې قران دادی کې چې دې سړي غلامان آزاد کړو پیغمبر اسلام دې تقسیم جوړ کړو دی چې آزاد کړو تو په پاتې احناف داوي چې قران دادی دا باطل ده بلکې د هر واحد نه خپل حصہ د ازادي دي غلام نو ازادي یو حصہ آزاد شو او د دې باقي حصے چې دي نو هغه کې بسایه کوي او پیسې پیدا کوي نو باقي حصہ خپل ازادي قران دادی احناف د قران دادی دا قائل دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن قال حدثنا يسار بن ابراهيم وابن ولا تقي كلاهما عن وبهذا الاسناد اما حماد فحديثه كرواية ابي هريرة واما سمعه في حديث ان رجلا من الانصار يرضى عند الموت قال فسيد المؤمنين وبه قال حدثنا محمد بن الهادي بن زرير وهو احمد بن عبد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن خبر بن سيرين عن عائشة بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي وحماد رجل من يقول الطيوري قال حدثنا ابو ربيع سليمان بن داود الرقي قال حدثنا عمار بن ابي زيد عن ابي دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الانصار قال له عن زهر لم يكن له مال فقال خيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مني فاشتراه مال بن عبد الله بثمانية درهم فدفعها اليه قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبد الكفية لا تعالى أولي نو د دې حدیث نه دا معلومه شو چې بیع د مدبر نو دا جائز ده نو یو سره غلام مدبر ودي انت حر بعد موتي دما دما نو ورسته آزاد دي ته مدبر دا ویل کی نو اوس د چې سره مولا ملکیږي نو غلام د آزادیږي اوس یو سره بیع د مدبر کی بازار او خبر کړی نو غینه بعد خرڅي نو جمهور علما شوافی دا وی چې دا جائز دی دا روا دی او دا حدیث دی لپاره دلیل دی عطا رحمه الله طاووس رحمه الله حضرت عائشہ رضی الله عنها نو غي دا جائز او امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله غي وی چې بیع د مدبر نو دا جائز نه ده د حجاز د شام د کوفی ټول علما دا وی چې دا جائز دا نه د بیع د مدبر بلکې دا دی حدیث کې چې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په دې سردار باندې قرضو پیغمبر علیه السلام دا غلام دا غي په دین کې دا قرض کړو لکه بل روایت کې راځي امام نسائی دا روایت ذکر کړی دی امام دارقطنی دا روایت ذکر کړی دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یک دی به دینک نو په دې باندې خپل قرض پوره کړ چې تا باندې کم قرض دی نو هغه په باندې دا پوره نو دې ته دا پیسې ورکړي دې د پاره ورکړي چې دې باندې دا دین چې دې نه هغه پوره او امام مالک رحم الله وینا دا غلام چې وو د دینه ما سوا د سړی نور مال د سره اونه او د دې په دې تصرف کیو نو د دینه ما سوا نور مال نو پیغمبر رسول الله سلام د تصرف هغه به ترک ورته ویل چې دی باندې چې دینه ستان نور مال نشتا خپل قرض دا په باندې پورا وایا او دې قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابراهيم قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول ذكر رجل من الانصار ولعل له لم يكن له مال غير قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشترى ابن حارث
أفضل الصيام أول في أبي معرض بن الزبير وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن روح قال ليس بن سعد بن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث عمار بن عمرو بن دينار وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن أبي عن عثمان بن مجيد بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا هشام بن سعيد عن حسين بن زكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال حدثني ابو حسن الاسماعيلي قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عمرو عن عطاء بن ابي رباح وابي الزبير وعمر بن دينار ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثهم في بين المدبر كلهم هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حديث عمار بن وفي او د دې حدیث ته معلومیږي چې بادشاہ حاکم هغه کولای شي د خلکو مصلحتونو نظر کې ونیسي او د خلکو سره نرمواله وکړي او د دې هغه عقود چې هغه قابل د فسخ دي هغه فسخ کړي یا په دې عقود کې په چا باندې ظلم زیاته شوی نو هغه فسخ کولای شي لکه پیغمبر علیه السلام دا ورته ویل او همدارنګه دینه معلومه شوه چې یو سړی هغه ولګي یو شیخ خرڅي یو سړی وي د 1 روپیا اخلم او بل وی چې دا په 2 روپیا اخلم نو بل سړی وي دا 3 اخلم بل وی چې 4 اخلم زیاتواله کې دا زیاتواله جایز دي نو نبی رسول الله سلام د مصلحت د وجنه هغه ورته ویل چې دا غلام دی نو دی باندې چې د خپل قرضونه خلاص کا مصلحت او بنیاد باندې اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله وصحبه اجمعين الله تغفرات ګناهونه معاف خاتمه په ایمان کامل د مصیب او د مشکلات او پریشانونو مصاد یا الله د لا علاج مرزونو مصاد ناظرینن بیا ناظم ویلې وې دا ذری نو مونږ بیا په کې نه یې راشو نو دا ملګری چې تعمل تاسو ها شو